ویلکم بیک بیرته هر کله درته وایو تاسو ته د سنه اف ام ریډیو نتورک پروګرام د سنه سحر ماته ویل کېږي علی شان کاکا خیل بالکل خبره ترې خو الریډي په ریډیو باندې روانه اوس مونږ د ټیم په فیسبوک باندې هم لایو تاسو سره د سنو سحر خبرونه کې تاسو مونږ د سنو پښتونخوا فیسبوک پیج باندې هم وینئ مونږ خبره ترې الریډي خاندانی اجتماعات اور افطار باندې خبره تر رواني یعنی مونږ خبره وکړو د کورنۍ ټولنې او بیا افطار په دې باندې تاسو سره ډېر زیات خبرې ترې خو الریډي وشوې او مونږه کوشش کړې چې تاسو په دې باندې ډېر زیات نور خبرې هم وشي او دا شنه ګڼ شمېر اوریدونکي هغوی کال هم کوي کال به هم د پروګرام برخه جوړو په 09152544143 یعنی 09152544143 باندې میسج کولی شئ کې پی کې لګونه د ماس تاسو میسج به مونږ ته راځي په 8881 باندې یعنی 8881 باندې تاسو سره خبره ترې الریډي روانې دي د خاندان اجتماعات یعنی ټولنې او افطار مونږ وګورو رمضان چې دا رمضان المبارک د برکتونو میاشت مونږ ورته وایو نو هغې وجه دا وي چې ډېر وخت پسته چې دا مونږ خپلو خپلوانو رشته دارانو دوستانو سره یا کلي علاقې خلکو سره دغه شانتې په ټولنو کې چې دا یوځای شو که هغه په مسجدونو کې چې دا دغه شانتې رمضان افطرۍ پروګرامونه کېږي یا دغه شانتې په کورونو کې چې دا یو بل خندانونه چې دا یو بل خویان دی چې دا رونه راغواړي او دغه شانتې ټولنې را جوړېږي چونکې دغه محفلونه چې کوم دي دا یو بل چې د زړونو صفه کوي یو بل زړونو ته سکون ورکوي یو بل خندانونه چې دا هغه مضبوطوي او تعاون پکې راځي مونږ خبره وکړو دا شانتې چونکې مونږ ایز ا مسلم خبره وکړو نو مونږ ته پکار هم دا دی چې مونږ د یو بل دعاګانې چې دا واخلو دعاګانو دپاره دغه شانتې افطرۍ یا چې دا ټولنې جوړول پکار دي یا دغه شانتې هغه خلک چې هغه په خپله باندې ډېر څیزونه چې دي نشي کوله یا چې د هغوی کوشش کوي چې یاره داسې څوک څه افطار جوړ کړي چې په هغې کې مونږ یو بل چې دا راوغواړي نو پکار دا دی چې غریبان مسکینان یتیمان یا هغه بېوسه خلک چې د هغوی دپاره هم دغه شانتې روجه کېږي نو ښه خبره ده او کوشش به کوو چې په دې باندې تاسو سره ډېره زیاتې خبرې اترې وکړم او د شانتې ګڼ شمېر اورېدونکي هم روان دي هغوی سره هم په دې باندې خبرې اترې وکړم نو تاسو کولی شئ چې سنو پښتونخوا باندې د ټیم مونږ کم فیسبوک لایو پروګرام روان دی نو هغې باندې تاسو خپل کمنټس هم کولی شئ سنو پښتونخوا د لاره مونږ چې دا بالکل براه راست لایو هم یو اور خبرې اترې خو الریډي تاسو سره روانې دي په دې باندې به خبرې اترې کوو چې کورنۍ یعنی خندانونه په یو ځای ټولنې جوړول او بیا افطار مونږ خبره وکړو رمضان المبارک دوران کا د روژې خبره وکړو نو دا هغه برکت دې ته ځکه وایي چې که مونږ وګورو روژې نه پهله مونږ په کور کې چې دا چېرته یو سالن جوړیږي یا زیات نه زیات دوه جوړیږي خو چې کله د روژې میاشت شي روژې افطري شي نو بیا ګڼ شمېر تاسو به کتلی وي چې په دې کې مختلف ډیشز مختلف څیزونه پاکوان مشروبات چې د هغه تیاریږي مونږ وګورو نو دغه د پاره پکار دا دی چې مونږ اجتماعات چې دا هغه وکړو هغې طرف ته اهمیت چې دا وګرځو ځکه چې دا خندني اجتماعات ټولنې چې کومې دي دا په نیک نیتونو باندې چې دا راغوښتل پکار دي او محبت سره او یو بل ته مینه ورکول یو بل سره تعلق درست کول مضبوطول لپاره پکار دی چې مونږ دغه شانتې خصوصا افطرۍ چې د هغه وکړو ځکه چې په دې کې یو بل ته یو اطمینان ورسي یو بل چې دا هغه ته پته ولګي چې یاره دا خو خلک چې دا یا زما فیملی چې دا هغه ما خوښوي نو دې کې احساس ورکول چې دا هغه ضروري دی او بیا سپیشلی مونږ ته ځکه چې روژه چې دا هغه مسلمان لري نو پکار ده چې مونږ د یو بل خیال وساتو بیا دغه شانتې اجتماعي دعاګانې وشي چې کله دغه ټولنې را جوړې شي اجتماعي دعاګانې وشي او په هغې کې چې دا عبادتونه او دا شانتې چې دا الریډي کېږي په روژې کې او چې دا دین سبق هم چې دا قرآن مجید سبق هم چې دا ویلي کېږي تهجد او دا شانتې نفلونه منځونه دا خو الریډي وي خامخا خو بیا هم اجتماعي عبادت چې دا هغه په دې کې وشي دغه شانتې مختلف خندانونه چې کوم دي هغه محفلونه چې دي هغه را جوړ کړلی شي او بیا په هغه خاندان کې مونږ خبره وکړو بزرګ بچي وړه زړه دا ټول چې دا یوځای شي او دغه افطار چې کوم ده هغه په هغې باندې نوره هم ښایسته شي نو پکار دا دی چې مونږ د یو بل ډېر زیات چې دا خیال وساتو او بیا دغه شانتې مونږ خبره وکړو نو د ټولنې چې دا هغې ډېر چې دا خیال ساتل پکار دي
نو دا خو الریډي تاسو سره په دې باندې خبره تر روان دي، ستاسو کلونه هم روان دي، ستاسو میسجونه هم چې دا روان دي، او بیا په روجې کې پکار دا دی چې مونږ د بېوسو خلکو چې دا خیال وساتو، هغوی کره وګورو چې یاره څه چاته پکار وي چې هغه هم چې دا مونږ او خلکو ته ورسو. ضروري نه دی چې مونږ په زرونو پیسې ورکو، خو بیا هم چې دا یو کیلو خجوره یا یو کیلو چې دا فروټ یا چې دا یو خوراک ورته والو، نو هغه او خلکو ته ورسو چې کم خلک بېوسه دي. نو پکار دا دی چې مونږ د دې سیزونو چې دا خیال وساتو. او غربت مونږ وګورو، ډېر داسې خلک دي چې هغه ضرورتمند خلک دي، هغه خیال چې دا هغه پکار دی چې مونږ په اجتماعي افطار کې او دا شانتې خامخا چې دا د هغوی خیال چې دا وساتو. دا چونکې رمضان المبارک مهینه ده او بیا چې دا خندنونو خبره کېږي، د ټولنو خبره کېږي، د افطار خبره کېږي، نو پکار دا دی چې مونږ د دې اوورال چې دا خیال وساتو. او میسجونه هم ستاسو روان دي، کلونه هم ستاسو روان دي، چونکې مونږ وګورو د آی سی سی چیمپیون ټرافي چې دا هغه متعلق که زه تاسو سره خبره وکړم، پرون فاینل و 9 مارچ باندې فاینل وشو د نیوزیلینډ او د انډیا په ترمنځ که مونږ خبره وکړو. بیا نیوزیلینډ فرست بیټینګ وکړو او فرست بیټینګ کې چې دا هغوی هغه شانتې کارکردګي نه کړه شو چې څنګه چې سټارټ هغوی اخیسته، په پیله 100 اورونو کې چې دا هغوی کټ نه ورکړی او 50 رنز ډېر په لږو اورونو کې چې دا رسولي وو. بیا چې دا وروستو هغوی ویکټ ټو ویکټ ګرېدن شروع شو او بیا هغه میچ د حد ته راورسېدو چې 2.5 د پاسه 2 د پاسه 2.5 رنز چې دا جوړ کړو، او هغه هدف چې دا انډیا مونږ که وګورو هغوی میچ جیت کړو، خو ډېر په مشکله باندې جیت کړو. ښه مقابله وشوه دواړو په میانځ کې، مونږ که خبره وکړو، خو هغه میچ چیمپیون ټرافي چیمپیون چې کوم دی هغه بالکل مونږ که د هغې خبره کوو نو هغه انډیا چې دا جوړه شوه. دغه میچ دوبۍ کې کېلاو شو او چې دا چیمپیون ټرافي وینر چې و هغه مونږ که خبره کوو نو په هغې کې انډیا چې دا هغه د چیمپیون ټرافي وینر چې دا جوړه شوې ده. او بل خو مونږ مختلف شهرونو خبره وکړو، په هغې کې دهشتګردو الزامات چې په چا باندې لګېدلي په هغې کې پاکستان اوورال پاکستان چې دا خبره کوو نو هغې کې سپین علاقه کې مختلف شهرونو کې مونږ خبره وکړو، سوري سپین کې مختلف شهرونو خبره که مونږ وکړو، په هغې کې دهشتګردۍ الزامات چې کوم دي په هغې کې 10 پاکستانیان چې کوم دي هغه ګرفتار شوي دي. دا د انټرنیشنلی مونږ یو خبره کو. بل خوا جماعت اسلامي پېښور رهنما حمید ګل قتل کېدل نه وروستو چې دا اهل علاقې چې څومره خلک دي هغوی موټروې باندې احتجاج هم شوی دی. پرون خبره که مونږ وکړو چونکې هغه قتل کړی شوی او بیا دې نه علاوه که مونږ خبره وکړو پېښور کې د هغه خبره کوو، چکن خبره کوو، چرګو خبره کوو، هغې فی کیلو قیمت چې دا 506 روپۍ ته رسېدلی دی. انتظامیه خبره که مونږ وکړو هغوی هغه شانتې کنټرول نه دی راوستی، ناکامه به مونږ ورته ووایو چې څنګه پکار دی چې روجې کې خو دغه شانتې مونږ که وګورو نو د سیزونو خیال ساتل پکار دي. بل خوا پېښور نه چې کوم ټرین ځي لاهور ته، په هغې کې جعلي کرنسي چې دا هغه سمګلینګ چې دا هغه کېدو هغه نیول شوي دي او چې دا ناکامه شوي دي. په هغې سمګلینګ کې هغه کسان او پولیس ولي چې دا هغه اریسټ کړي دي، دا هم تاته پته وي، تاسو ته پته وي. بل خوا مونږ خبره وکړو د پېښور کې وټساپ ګروپ دغه یو خبر چې د څو ورځې نه چلېدو چې وټساپ ګروپ نه یو تن چې دا هغه ایډمن ویسته، یعنی څوک وټساپ ګروپ جوړ کړي هغې چې کوم ایډمن وي هغه ایډمن چې دا یو کس ونه ویسته نو بیا هغه کس چې کوم دی لاړو او هغه ایډمن چې دا وویشتو، هغې نه وروستو اوس هغه پولیس چې دا هغه کاروایي وکړه، کاروایي نه وروستو هغه ملزم چې دا هغه چې دا ونیولو. دا هم تاسو ته پته وي. بل خوا خیبر پښتونخوا ترقیاتي منصوبو باندې چې دا هغوی د اقبال لپاره چې دا فریم ورک جوړونه چې دا فیصله هم شوې ده. دا مونږ خبره وکړو په دې باندې چې دا علي امین ګنډپور دغه وینا ده چې خیبر پښتونخوا حکومت د ترقیاتي کوم منصوبې چې دي هغه چې دا کتلي دي، په هغې باندې چې دا فریم ورک فیصله چې ده هغه
هغه به کوي. دا خو الریډي دی باندې خبره تر روانه. بل خوا مونږ دا خبر وګورو نو دا هم ډېر اهم خبر دی چې خیبر پښتونخوا کې هغه عوامه خلک چې هغه افغان مهاجرین دي هغوی انحلا چې کومه ده خوشاین کې رد کړې ده او دا شانتې دی ته چې کوم وخت ورکړلی شوی دی د مارچ اخري دغه مارچ اخري میاشت اخري نیټې پورې چې دا ویستنې یعنی خپل ځایونو ته تلنې چې دا نیټه ورکړلې ده نو پکار دا دی چې په دې باندې هم چې دا زمونږ حکومت لخوا د خلکو سره چې دا څنګه چې هغوی ویلي چې یاره ښه مزدار په اسانه ښه مزدار طریقې سره به چې دا وباسو مطلب داسې نه زور زبردستي به نه وي. پکار هم دا دی او هغوی ښه مزدار آرام سره لاړ شي بیا خپل د قانون مطابق چې دا راشي. او بل خوا زمونږ حکومت ته هم دا پکار دی چې هغوی ښه مزدار چې دا خلک په طریقې سره وباسي څنګه چې هغوی ویلي دي. دا خو الریډي په دې باندې خبره اترې خو الریډي ډېر زیات چې دا وشوې او نورو داسې خبره اترې به چې دا خبرې خو به کوو. مونږ کوشش زمونږ دا دی بنو کینټ دهشتګرد چې کومه حملې کړې وې په هغې مقدمې چې کومې دي اته نه CTD خبره کوو کو هغې کې درج شوي دي. بیا دغه شانتې هغلته د پاک آرمي ځایي چې کوم بریګیډیر وي هغه هم دورې کړي دي هغه هم تله ده هغې علاقې چې د جانچ پړتال کړی دی هغو خلکو سره هغه زخمیانو سره چې دا هغو کورنیو سره چې دا ملو شوی هم دی. تور هم بډر کشیدګي چې کومه ده مونږ که وګورو هغه هم چې دا مونږ هغې دپاره ګرینډ جرګه چې ده هغه تشکیل شوی او پرون ریپورټ مطابق خبره وکړو الله ده وکړي چې زمونږ او دا زمونږ سره تړلي دغه زمونږ ګاونډ چې کوم دی افغانستان چې هغوی مونږ سره نږدې دي دغه پوله پټا چې کوم زمونږ دی او په دې کې چې دا مونږ دې خوا پاتې کېږو او یا خوا پاتې کېږي دغه امن په دې کې راشي. او په کار دا دی چې هغوی هم څه د دې ته وګوري چې پاکستان څومره مرسته کوي دوی سره هغې باوجود هم په ډېر څیزونو کې چې دا زمونږ بیا د دوی طرف نه چې دا مشکلات همیشه مونږ ته راځي. خو په دې په کار ده چې د هغوی حکومت لږ غور وکړي. 091524143 په تاسو سره خبره اترې چې دا الریډي کېږي یو میسج راغلی ده او سلامونه یې کړي. تھینک یو ډېره زیاته مننه. عمران د هنګو سره اګدنې سلامونه کوي. تھینک یو ستاسو هم ډېره زیاته مننه. ګڼ شمېر اورېدونکي لیدونکي چې کوم دي هغوی راځي او هغوی مونږ سره چې دا خپل معلومات چې دا هغه شیر کوي کمنټس د لار او ورسره د کال د لار مونږ خبره وکړو. علیستان سلامونه کوي. وعلیکم سلام ډېره زیاته مننه او عنایت جي تھینک یو خوشحاله اوسئ. او شکیب خان وایي ګډ مارننګ ډېره زیاته مننه ستاسو هم او تاسو ته لپاره مونږ به ګډ مارننګ وکړو. ملک حاجي سمیع الله چې دا وایي زه د مچنۍ نه پروګرام اورم ډېر مزیدار دی سلامونه مې قبول کا. وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه ستاسو هم بالکل ستاسو سلامونه چې دغه مونږ ته رسېدلي دي اور 091524143 باندې ستاسو کلونه هم اخلو میسجونه به هم د پروګرام برخه وي او ستاسو کمنټس هم روان دي. د وبې نه سلامونه کوي او ریاض د دوابې نه سلامونه کوي. وعلیکم السلام ډېره زیاته مننه ستاسو هم خوشحاله اوسئ چې تاسو هلته زمونږ اواز اورئ غږ اورئ او بیا تاسو ته هلته اواز دررسي او تاسو مونږ سره خپل غږ چې دا هغه د میسج د لار چې دا هغه شریکوئ. ګڼ شمېر اورېدونکي لیدونکي چې دا هغو د سپورټس خواهشمند چې کوم وي نو هغوی به ډېر زیات پرون میچ دپاره انتظار کړی او بیا دغه شانتې هغه به کتلی. پرون ډېره سنسنیخیز مقابله وشوه چې هغه د نیوزیلینډ او د انډیا ترمنځ وه. نو هغه الریډي انډیا چې دا هغه وګټله او تاسو به کتلی وي او ډېر زیات خلکو چې دا هغه انجوی کړی هم دا. بل خوا مونږ که وګورو د بارانونو سلسلې په هکله که زه تاسو ته ووایم په دې هفتې کې به چې دا تقریبا دا هفته به پوره بارانونه وي او بیا که مونږ سپیشلی د 12 مارچ نه خبره وکړو 12 مارچ نه واخله 16 مارچ رسې پېښور او داشانتې خیبر پښتونخوا کې مختلف اضلاع چې ده په هغې کې به بارانونو سلسله وقفې سره دغه شانتې روانه وي. دا خو الریډي په تاسو سره په دې باندې خبرې اترې روانې دي. مونږ به کوشش کوو چې داسې ډېر زیات معلومات تاسو ته نور هم درکړو. په ګڼ شمېر اورېدونکي چې دي هغوی خپل چې دا معلومات په مونږ سره شریکوي. مونږ به کوشش هم دا وي چې هغه تاسو سره هم شریک کړو. خو د فیسبوک لیدونکو نه به چې دا مونږ اجازت واخلو مونږ به لاړ شو یو ښکلې شانتې نعت طرف ته او نعت په تاسو واورئ
او بیا چې مونږ راځو بیا به ستاسو کلونو سلسله چې ده هغه ضرور د پروګرام برخه جوړو، ځکه چې تاسو به کوئ انتظار، نو مونږ به تاسو باندې بقایا انتظار نه کوو. زو نات طرف ته او فیسبوک لیدونکو نه به چې دا مونږ بقایا اجازت واخلو.